خبرې په دې کې هم زیاتې دي، خو زه په اختتام کې راشم دې طرف ته چې په دې موضوع باندې به انشاءالله آینده جمعو کې خبرې اترې کېږي. خو یاد ساتئ حاضرینو، دا مختصراً تاریخ ما عرض کو، خو لیکن په دغه قربانۍ کې څه فلسفه موجوده ده چې په هر یو امت کې د قربانۍ څه تصور ضرور موجود و. دا قرباني موږ نه څه مطالبه کوي، دا قرباني الله پاک ولې ضرور کړې ده؟ په هر امت کې د قربانۍ حکم الله پاک ولې را لېږلی دی؟ علما مختلف فلسفې لیکي. یو فلسفه دا دی نه دا ده چې قرباني لکه څنګه د یو زناور کیږي او ته چاړه راواخلې او د څاروي په مرۍ باندې کېدې او درې رګونه ولکټ کې او ته د دغې څاروي قربانۍ ته تیار شوې. د قربانۍ فلسفه یو دا ده چې کله ناکله به د څاروي قرباني راځي نو په غټ اختر حلال کا، کله به د قربانۍ نه علاوه د مال سره قرباني راځي په زکات صورت کې ورکا، کله کله به د اولاد قرباني راځي د الله د دین د پاره اولاد به قرباني، او کله کله به د جان قرباني راځي نو د جان قرباني به ورکې. دا غټ اختر په ورځ باندې په نورو امتونو کې کم قربانیانو تصور دی هغه همدې د پاره چې انسان د دین اسلام د پاره د قربانۍ تصور پیدا کی. په دغه منبر باندې چې کم هستی د نن نه تقریبا 14-15 سال مخکې بناستو حضرت سیدنا نور الدین شهید رحمت الله علیه چې دغه منبر به په ډکو او د جمعات به په آبادو، هغه خلک د دغې دنیا نه چرته لاړل، هغه دغې قربانیانو ولا درس ورکړی و چې دین اسلام د پاره صرف اور صرف د څاروي د قربانېدو ضرورت نشته. کله ناکله به د بچو قرباني راځي، کله ناکله به د مال قرباني راځي او کله ناکله به د جان قرباني راځي. دغه قربانۍ یو فلسفه او تصور دا دی چې د قربانۍ په صورت کې الله پاک د دین د پاره به نورو قربانیانو تم تیارېږي. او دغه قربانیانو تاریخ اصحابه کرامو په وینو باندې هم تازه کړی دی، د خپلو بچو په وینو باندې هم تازه کړی دی، د خپلو ښځو په پرېښودو باندې هم تازه کړی دی، په خپلو پاکو پاکو کورونو جایدادونو باندې قربانو باندې هم دغه تاریخ تازه کړی دی. د دغې قربانۍ یو فلسفه دا ده چې صرف دا نه چې حلاله وکړه، د قربانۍ یو فلسفه دا ده چې څنګه حلالې قربانۍ ته تیارې. دانګې دین اسلام چې تا نه کله په کم ځای کې کمه قرباني غواړي هغه قرباني به وله ضرور ورکې. صرف د غوښې قرباني نه چې قرباني هم ته وکړې او په دسترخوان هم تا ته پرته وي، صرف دغه قرباني نه، قرباني به کله کله دا وي چې کله به د زړه قرباني ورکې، کله به د سر قرباني ورکې، کله به د بچو قرباني ورکې. او دغه قربانۍ دغه تاریخ او دغه فلسفه چې ده دا په ډېرو انسانانو کې کمه ده. دا د هغه چا نصیب کېږي چې کوم خلکو ته رب ذوالجلال د په نگاه د رحمت باندې کتلی دي. غرض مدا چې یو فلسفه هم دا ده. او کچرې زه تاسو ته په اختتام کې یو بلې خبرې طرف ته لینک درکم، او هغه دا چې کله د غټ اختر میاشتې 10 تاریخ شي نو خلک خپل څاروي راونیسي او قرباني وکړي. او غټ اختر میاشت تاسو ته به اندازه وي دا 12مه میاشت کال ده، یعنی آخرینی میاشت کال په 10 تاریخ باندې د څاروو قرباني کیږي. او د اسلام په اولنې میاشت باندې چې 12مې پسې اولنې میاشت راځي هغه د محرم میاشت ده، د هغې هم په 10 تاریخ باندې په میدان کربلا کې قربانیانې پیش شوي دي. نو گویا علما لیکي چې د کال په آخرینی میاشت په 10 باندې هم قربانۍ ذکر دی، د کال اسلامی کال په اولنې میاشت په 10 ورځ باندې هم د قربانۍ ذکر دی. نو گویا علما لیکي چې دغه دواړو د نزاکتونو د ترتیب په بنیاد باندې امت مسلمه ته پیغام دادی چې د کال اولنې میاشت نه واخلا کال اخرنې میاشت پورې خدای پاک د دین د پاره د بندگانو قربانیان غواړي. 24 غنټې په ورځ کې 20 ورځې په میاشت کې
او 12 میاشتې په کال کې خدای پاک د خپل دین د پاره د بندگان نه قربانیان غواړي ځکه د کال اختتام هم په قربانۍ باندې دی د کال آغاز هم په قربانۍ باندې دی د کال آغاز د انسان په قربانۍ باندې دی د کال اختتام د زناور په قربانۍ باندې دی خدای پاک پیغام ورکوي چې کله به د جان قرباني راځي بندگان به د ما د دین د پاره د جان قرباني ورکوي او کله به د زناورو قرباني راځي د غټ اختر په ورځ باندې به د زناورو قرباني ورکوي دا اسلامی فلسفه دغه قربانۍ دا ده او نور فلاسف چې کوم فلسفي دي نور چې کوم وجوهات دي ان شاء الله آینده جمعه باندې بیانېږي خو غرض مده حاضرینو په اختتام کې رب ذوالجلال خالق کائنات خپل محبوب کریم ته په سورۃ کوثر کې ارشاد فرمایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر اے محبوب کریم ته د الله د پاره منظم کوا وانحر او د الله د پاره قربانیم کوا په دغه کې علما کرام هم دغه الفاظو چې کوم ښکارا کول غواړي راوچتول غواړي هغه دا چې رب العالمین خالق کائنات محبوب ته فرمایي فصل لربک منظم الله د پاره وکا وانحر او قربانیم د الله د پاره وکا آیا انسان چرته سوچ کولې شي چې نبی علیہ السلام مبارک به منځ کې چرته ریا کوي د بل چا د پاره به کوي یا قربانه کې بچرته نبی پاک ریا کوي د بل چا د پاره کوي دا تصورم نشي پیدا کېدی خو علما لیکي مفسرین چې په دې آیات کې رب ذوالجلال محبوب ته فرمایي قربانی صرف محض الله د پاره وکا چې دا هغه وجه دا چې الله فرمایي محبوب قربانی صرف د ما د پاره وکا چې وجه دا چې قربانه کې د انسان ریا ډېر کېږي ریاکاری په کې ډېر کېږي مانن 15 قربانې وکړي مالس قربانې وکا ما ځان د پاره موکا مور د پاره او پلار د پاره او خزې د پاره بچو د پاره ما په 1,10,000 ګډ واغستو په 1,10,000 باندې مفلان کې واغست 15 لک باندې مچېلې واغستو په دغه قربانې کې انسان ریاکاری ډېر زیاته کېږي ذکر رب ذوالجلال فرمایي قرباني ما د پاره وکا ریا تمګورا وخم دستا وینم دستا د چيلي یا د ګډ یا د سروي چې څه شی دی هغه ټول دستا خو تقوا مال راکا پرهیزګاری مال راکا ذکر رب ذوالجلال حکم دا فرمایي چې کلم بندگان قربانی کوي قربانی هر څه دستا خو پرهیزګاری الله در نغواړي تقوا الله در نغواړي ریاکارۍ نه تختدل الله در نغواړي د دې د وجه نه چې څومره مسلمانان دي د قربانی انتظامات بکیږي ان شاء الله او د اول نه زما دغه خبرو مقصد هم دا دی چې په دغه حالاتو کې په دغه منګای کې په لاک ډاون کې په کرونا وبا کې چې څومره مال سوالات راځي کالز راځي غریبی دا او قربانیانو په حوالو سره ډېر قسمه خدشات دي یا ساتي چې چا وس کیږي چې ان شاء الله آینده جمعه باندې به بیانېږي چې په چا باندې قرباني لازم ده هغه باندې به خبرې کیږي خو قرباني د ټولو نه وړاندې چې موږ ته ذهني تیاری کوو د قربانۍ نه وړاندې د دې تیاری پکار ده چې قرباني به صرف اور صرف د الله د پاره وي او قربانۍ مقصد چې کوم دی چې الله موږ نه دا قرباني غواړي نور قربانیان هم انسان هغې ته تیار شي رب ذوالجلال د موږ ستاسو د دین اسلام د پاره د مال او د جان د اولاد او اهل او عیال د قربانۍ توفیق زموږ نصیب فرمایي او رب ذوالجلال دعا مونږ کو رب ذوالجلال ته رب کریمه دا بدن دستا دی او دا جانب دستا نه دی خدای پاک زموږ دغه بدن چې په کم ځای کې دستا د دین د قربانۍ د پاره استعمالیږي رب العالمین مبارک میاش گواه کو مبارک ورځ گواه کو یا الله پاک مونږ بدنونه د خپل دین د پاره قربان کا زموږ اهل او عیال د دین د پاره قربان کا زموږ جان او مال د دین د پاره قربان کا او دا په حقیقت کې هغه قربانۍ ارادي دي چې انسان په دنیا کې هم کامیابی آخرت کې هم کامیابی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین یا رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریمه د قربانۍ په حواله باندې دوه درې خبرې وشوي اول ما بندې ناچیز ته او بیا ټولو حاضرین او غایبین او راتلونکو ته عمل کولو توفیق ور نصیب فرمای رب کریمه د قربانۍ مبارک ورځ او ایام را روان دي
د قربانې کولو توفیق زموږ نصیب کې اسباب د قربانې مونږ ته مهیا او فرمایي رب کریم کمه قربانانه سو کوي کوب رب ذوالجلال دې مونږ په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي رب ذوالجلال د مو استاسو ټولو دعاګان ني قبول او مقبول فرمایي ډېر خلکو دعاګانې کړيو بیماران دي دعا ورته کې په اخلاص باندې خداوند قدوس سره زمونږ د ټولو سو بیماران دي وړي بیماریان دي غټي بیماریان دي الله پاک د ټولو شفای کامله عاجله اور نصیب کی قرضدار دعاګانې کړي رب کریمه د قرضدارو قرضونه خلاص کې د چا قرضونه بندي قرضونه ور خلاص کې د چا بکور کې بے اتفاقی د رب کریمه اتفاق او اتحاد نصیب کې څوک به اولاد دي صالح اولاد نصیب کې چار نارینه اولاد نه نارینه اولاد نصیب کې د چا د واده او د رشتو رکاوټونه دي رب ذوالجلال د ټولو رکاوټونه ختم فرمایي حاضر جمع کې او په غایبینو کې او موږ نه چا دعاګانې وختي رب کریمه ټولو جایز مرادونه پورو فرمایي رب کریمه موږ تیر شوی ګناهونه معاف کې راتلونکو زمانہ کې موږ د ګناهونو نه وساتي نیک اعمال قبول او مقبول فرمایي او په حاضر جمع کې یا الله پاک چې څوک د ستا په درگاه کې قبول او مقبولي داغي په توفیل باندې موږ هم قبولیت او مقبولیت نصیب فرمایي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.